شوي النبي عليه السلام نیازبین نودا فاطمه رضی الله عنها سیدة نساء اهل الجنه دا حسنین کریمین مور دا د ټول نه زیات سره د نبی عليه السلام مینه وه د نبی عليه السلام څلور لوڼې څلور زینب فاطمه ام کلثوم رقیه په دې څلورو کې ورته ټول نه زیاته نږدې فاطمه رضی الله عنها روایت کې راځي نبی عليه السلام با په یو سفر باندې تلو د ټول نه په آخر کې د فاطمې د کور رخصتېدو سفر نه تشریف راوړو د ټول نه اول د فاطمې کړه په تندي وې خپل کړه او یې فرمایل فاطمه بضعه مني دا زما د بدن ټوټه ده چا د دې سره مینه وکړه زما سره مینه وکړه چا دا خپه کړه زه یې خپه کړم د هغې فاطمې واده دی د علي صاحب سره نکاح وشوه دوه میاشتې بعد علي صاحب د رخصتۍ مطالبه وکړه نبي علیه السلام ورته څه فرمایي دا نه وایي چې کارډونه چاپ کا تاریخ به مقرر کو اطلاعګانې ورکا چې ښه په دومدام سره شان و شوکت سره ناز و نخلو سره واده وشي ځکه دغه لور مې ده د جنت د زنانو سرداره ده نه نه څومره سیده ساده واده او زه اکثر په دې موقع یو خبره کوم صحابه خو داسې وو چې هغوی په نبي علیه السلام باندې خپل سرونه شیندل او دا حقیقت دی ګورئ صحابه د الله د نبی لپاره هر څه قربان کړي وو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب د نبی علیه السلام لږه غوندې اشاره هم کړی وی چې زما د لور واده دې ډېر په دومدام سره وشي څه مو خیال دی داسې واده به یې شوی وی چې دنیا به د هغې په شان چېرته واده بیا پیش کړی نه دی لیکن نبی علیه السلام موږ له پیغام راکوو زما امته دا یو پیغام دی چې دا خوشحالي در باندې الله راوسته دا زما د سنت مطابق وکړئ تاسو ګورئ چې الله څومره خیرونه برکتونه درکوي نبي علیه السلام علي صاحب ته وویل رخصتي به وشي انشاءالله رخصتي به وشي د فاطمې رضی الله عنها خپل بیان دی وی کور کې لګیا یم کار کوم د نبی علیه السلام اواز مې په غوږونو کې پرېوتو نبی علیه السلام فرمایي ای ام ایمن د نبی علیه السلام د مور بیبي امینې محترمې وینځه وه ای ام ایمن فاطمه د علي کور ته بوځه هی فاطمه د علي کور ته ورسوه دلته تیاری شته د مخکې نه څه اطلاع خبر شته د جنت د زنانو سرداره د دواړو جهانو د مبارک د دواړو جهانو د سردار د امام الانبیا نیازبینه لور محترم او محبوبه لور د هغې واده ده چې هغوی ما ته پته هم نشته ام ایمن راله او زه یې د لاس نه ونیولم د علي صاحب کور ته یې بوتلم دروازې واله خپل امانت دې سنبال کا او نبي علیه السلام فرمایي د ماسوتن لمانځه نه وروسته زه په خپله باندې راځم بیا یې تشریف یوړو هغوی لپاره یې دعا وکړه یو بله صحابیه ده اسما بنت عمیس رضی الله عنها فرمایي وایي د واده نه وروستو د علي او د فاطمې په کور کې ما وکتل څلور څیزونه ما ته په نظر راغله یو هغه بالغ چې هغه د کجوري د ونې د پاڼو نه ډک شوی و یو هغه پوزکی و انډیری چې خور و او یو منګی یو د خاورې نه جوړه شوې کوزه دا د علي او د فاطمې د واده سامان دی حالانکې څومره لوی شانې دی یو روایت کې راځي جنتیان به جنت کې ناست وي برېښنا به شي پړقا به شي ځکه جنت کې به شپه نه وي څه به نه وي شپه به نه وي خو دا وختونو حساب به وي وری ښه دا سهار دی دا ماسپښین دی بکرة وعشیه راغلی دی که نه پوه شوې ولې چې په دې پنځه وختونو کې مونږ منځونه کړي وي په دې منځګزارو ته به په دې وختونو کې د الله د طرف نه اشنا غوندې تحفې ملوي الله دې پنځه وخته پابندۍ سره مونږ په ژمي سره مونځ کوونکي وکړي برېښنا به شي جنت به وپړقېږي جنتیان به بل وګوري دا څه دي دې بل جنت کې علي او فاطمه ناست دي هغوی وخندل دا د هغوی د غاښونو هغه چمک دی چې ټول جنت یې وپړقوي لیکن واده دومره ساده څه مو خیال دی انشاءالله خپل ودونه به ساده کوو جي صحیح ده انشاءالله نن د رسم و رواج په وجه باندې ودونه دومره ګران شو بله ورځ مې نکاح تړله
نوم د چا نه لګي او 2 شپې مخکې وایي څومره کالی څومره شي د نر زامن وي 13 تولې څو هغې ته 3 تولې وي 40-50 लाख روپۍ خو صرف دا شي او 2 کمرې کور نو په دې باندې مونږ نکاحونه دومره ګران کړه دومره دا خو لا بیا هم څه خیر دی نور چې کوم رسمونه او رواجونه یې وروره جوړونه خبره وتې ده اوس ګوتهي دي او امیلونه دي او د سرو پین دی او د سرو ګړۍ ده ناشنا وروره رسمونه دي زمونږ ځوانان بوډاګان شو زمونږ پیغلې سړی شوي په کورونو کې د دې رسمونو د وجې نه ولی دا مونږ په خپله باندې ځان ته ګران کړي دا کم چې دلته ناست دي تاسو عزم او عهد راسره وکړئ انشاءالله خپل ودونه خپل یا د بچو یا د خپلوانو هغه به د سنت مطابق سیده ساده کړو د کوم کړو بعض میراث شته انشاءالله صحیح ده که نه جي ودونه نکاحونه به سیده ساده د سنت مطابق وي انشاءالله او خپل بچو له په خپله باندې د واده انتظام کوئ اخري خبره پلار سوی چې په خپلو زموږ په خپلو دوست دی ما دې بچي دې واده وکړو مړه چې په خپلو پښو ودرېږي ما ولې شل دی ډاکټر لیکو دی چې په پښو ودرېږي وایي نه چې ځان د سرکار او نوکري ګوري مړه چې ته وایې چې بچی مې په خپلو پښو ودرېږي بیا به ورله واده وکړم نو ته پلار د څه شوې بیا ورله ته ولې واده کوې په خپله به ځان وکړي خیال مو دی دا ګوره د بچي په تا باندې حق دی ښکلی نوم به یې کړي تربیت به یې کړې او اخري حق ده چې څه به ورله کړې واده به ورله کړې واده ورله وکړه وایي زه بچیه اوس ته پوه شه او بیبي دې پوهه شه الله دې د ژوند په هر موړ کې د نبي علیه السلام د سنتو مطابق د ژوند تېرولو توفیق راکړي الله دې د نبي علیه السلام او د صحابو په نقش قدم باندې مونږ روان کړي بس دغه یو پیغام دی نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو ملے گی تمہیں دونوں جہانوں میں عزت ملے گی تمہیں دونوں جہانوں میں عزت چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ جدا وعدہ خوشگوار پائیدار جوړ کی الله دې دا خوشحالي د نورو خوشحالو ذریعہ او سبب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين